ضلع کرم پاک افغان خلاچی پوله د تیرو 3 میاشتو نه د هر قسمه تجارت لپاره بنده ده چې له امله یې په زرګونو مزدورانو سره تاجران هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي. تاجرانو دړکه ورکړې ده که چېرې خرلاچي بارډر خلاص نه کړی شو نو هغوی به کورمې ته تګ راتګ لپاره ټولې لارې بندې کړي. تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. نوی لپاره وزیر اعظم اعلان کړی و چې لاک ډاون سره به د مختلف بارډرز هم بند ساتلی شي. همدغه شان پاک افغان بارډر خرلاچي پوله هم تیرو 3 میاشتو نه د هر قسمه تجارت لپاره بنده دی چې له وجې مزدورانو سره تاجرانو ته هم روزانه په لاکونو نقصان راسیږي. خو د بدمرغه حکومت د پاک افغان خرلاچي پولې خلاصولو لپاره تر اوسه پورې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. په اراچنار کې تاجرانو د احتجاجي مظاهرې نه وروسته یوه اخباري غونډه هم کړې او ویلي دي چې که چیرې دوی لپاره د تجارت لاره خلاصه نه کړې شوه نو دوی به ټولې د تګ راتګ لارې بندې کړي. پاکستان چې کوم افغانستان سره بډرې دي ټوله کلاو شوې یوې خرلاچیو بډر دی چې اوسه پورې بند دی. ویلې چې موږ پاکستاني نه یو موږ یا دا غواړو چې اپیل کوو پر زور اپیل کوو وزیر اعظم ته چیف آرمی سټاف ته چې موږ بډر د خلاص کړي. موږ کاروباریانو کوم مالونه راغلي وو هغه خراب شو هغه ټول ضایع شو او چې کوم مالونه دلته بیا موږ سره پاتې شول یاره بند شوه هغه مالونه موږ په ترخم او په غلام خان ستوو کنه هغه نو ډېره زیاته کرایه راځي. موږ مجبور شو چې موږ ټول وسایل ختم شول موږ به ناکام نه روډ ته ووځو چې موږ اواز وزیر اعظم ووري باج به ووري چې موږ ته د لاره خلاصه شي. مزدوران وایي چې د پولې بندیز له وجې دوی ډېر د مشکلاتو سره مخ شوي دي. زه لکه خپله مزدوري مو لکه 2.5 زره مزدوران یو که نه 3 میاشتو نه لکه مونږ نن چې پورې بېروزګاره یو موږ کې داسې وو که نه لکه 1000 روپۍ 2000 روپۍ مو ورځه واستله پوه شئ څه بیل به واستې ماښام ته به هغه پیسې مو خونې ته چې یولل پوه شولې بس مو دا واز دی نورې مو څه واس نشته مو سوال کوو. د کرونا وایرس له وجې بندې لارې غلام خان چمن ترخم تبتان لارې خلاصې شوې نو د ضلع کرم لارې دې هم خلاصې کړې شي. تاجران وایي چې که چیرې د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به د پارچنار ټولې تګ راتګ لارې بند وساتي. کیمرمین اختشام سره رشید خان، خیبر نیوز، پارچنار.